दा वो अंदर की बात है, ये भी जानते हैं और हम भी जानते। खजे नन रात योजना टेलीफोनों को पर दुकान के नास मौलाना बिजलीगर साहब हैं, मैं जी बोल रहा हूं। वे आप हैं माला, वे वो आप औरतों के पीछे लगे रहते हैं। मैं ऐसी लड़की नहीं हूं कि मेरे पीछे भी आप बात करेंगे। माला आप कौन लड़की है? मैं बदमाश हूं और मैं जिन्नात में से ताल्लुक रखती हूं। माल मैं देव में से ताल्लुक रखता हूं। तुम जरा सामने आ जाओ ना, तुम जरा सामने आ जाओ। तुम जिन्नात परी हो और मैं देव, पता लग जाएगा फिर। दादा खजवाल खजुलम चिपकोर के टेलीफोन न लगोली दा तमाशे पके शोरू दी। खजुला चिपकोर के टेलीफोन जी न कोल लगोली दा पकोर के डेरो खल को टीवी खदे व इज्जत तिलावत औरम او इज्जत खसी जुना गोरम او دا دندونای دی پکې سګوري ته چې بارودي دا دندونای دی سګوري وی سیار راځي په وی سیار خشه تا خدای هلاک کچه هلاک په وی سیار کې او خسی زونه په ټي وي کې او خسی زونه نو د دم قوم مبلغینم دمان شو. ٹھیک شو په خواب تقریر نیکانو بزرگانو پاکو خلقو تب خلقو وگی خو اوس د جمعې پشپا بخلقو تبارک الذی ته وگی خو سورۃ یاسین تب وگی خو په جمعتونو کې به تقریر کې دا غه ته بناستو. اوس د وی سی آر پروګرامي د جمعې پشپا هغه ته ناشتي نو د دم قوم مبلغینم دمان سهار کې تاسو را پاسې یهرا بیگا دیولی دا ملنگی پکی لاک سکو. اوس خدای خبر چې ملنگی څوک دی، ملنگی دی او چې کلنگی دی او ملنگی دی. خا پدې کې بل څه پکې پهلوانی دا کته شه دی پکې بل څه شه دی پکې چې اخبار کېنده کړ داسې ته خو ګوره کنه اخبار کېنده ملوک دے کس شه دے ټول ورځ دا قوم لګیای د ټي وي د ډمانو صفاتونه کوي کنه پیمانه وای ونو د بجلیګر مولا بیڑا تباش چې د قوم ته لګیا دے د بجلیګر مولا و ما پیړای چې د قبر نه را پاسي والله کدا دا ورخ چې وبو وړه دے والله کړه ټینګي. شیطان یو ځل ځان دی الکانو ته خر کړو چې ځان په خر کړو نو د الکان په سورېده چې سورېده په زینو د نور الکانو وی چې الکه داس چلو کې چې دا د خشمو په ځای کې یو باڼه سورو منډي چې سالکان پاغه سوارش چې دا چلی ور سره او کو شیطان بیا ځان شیطان کوي دا زمانم زیات دي او شیطان په چټای دی. غریب چرته پروت ته پارام پروت ته دمر اولاد مونږ پیدا کړیو د مولا په شکل کې پیدا کړیو د پیر په شکل کې پیدا کړیو د میا په شکل کې پیدا کړیو د شیخ په شکل کې پیدا کړیو د حکومت په شکل کې پیدا کړیو دمر اولاد پیدا کړیو چې هغه غریب ته ضرورت هم نشته. شیطان ویلی موسی علیہ السلام ته چې صاحب قرآن خلق کئی او نامه زما بدنامی چې دا شیطانت شیطان کړي. موسی علیہ السلام ورته وی چې ته یو ورځ راشه ټول ورځ به ما سره تیرې بار بنوځي ګورو چې څوک جګړه کوي کنه. ولډر شیطان د سار نه راغې مازیګر شو صد فساد اطلاع رانل لکه دوی خبرونو کې وایي چې آج کراچی میں خیریت تھی اور کوئی ناخوشگوار واقعے کی خبر نہیں آئی التپنزل لسمڑی نو مازیګر چشو شیطان خیالو کو چې بیڑا غر کې دا خود سرانل او دا خورشتیا زغر کېږي
ورځي کنه چې داسې بار چکر وو بار راوته داسې د لاوري صاحب په مټیای تیر شو چې تیر شو نو موسی علیہ السلام مخکې او شیطان ورپسې ورمانه باندې جدا کېږي چې چرته سو ورانه ونکړي هغه د الوا ګوته ګنده کو داسې په دیواله را چرایخ کا دې ته مخکې تیر شو پاګه الوا مچان کې ناست مچانو له چرمخکای رااله چرمخکای چراله دلته یو گاګ راغله هغه سره سبا یو سپیو او د دکاندار پیشو ساتلې واغې پاچر مخکای ورکوب کو ا د گاګ سپی په پیشو ورکوب کو چې پیشو یې زخمی کړه دکاندار ورته بیړه دې پالوا غستو غرکشا زما پیشو یې مړ کړه ستاسپی دکاندار او سړی لاندې وته شیطان وی موسی علیہ السلام ته ویډیو دې کته زتا سره ولاري مودي په جنگ شو نامه زما بدنام موسی علیہ السلام حیران شو چې یا الله داوله فورا جبريل راغی و دې شیطان ته وای چې د دې فساد بنیاد چای خو خبيثه کتا ګوته د الوا په دیوال نه راخلې نو داګه کو دکاندار مونږ جنگي ده د فساد جړ حکومت ته د پاکستان جړ قانون وګوره قانون وګوره شرمېدلو په دغه کچرو په دغه قانون د لارډ میکال قانون د ستا په ملک کې تا خدای تباہ او برباد کا ته په دې ملک د اسلام نامه څنګه ته عمره ته ولېږي ته کعبه ته ولېږي ته د رسول الله روضه ته ولېږي شرمېدلیا لس کاله کې د لارډ میکال جوړ کړي قانون ستا په تانو کې پروت دی ستا په کچرو کې پروت دی ستا په عدالتونو کې پروت دی قرآن غوندي کتاب په جمعتونو کې مګي پیګرزي قرآن غوندي کتاب سره کومې لوبې ستا په ملک کېږي شرمېدلیا ته د اسلام نوم وجه لکه مولانا تانوی لیکلی و یو سړی زوی مړ شو چې زوی مړ شو نو کوته کې داسې راواغستو په بوتخانه ورمنډه کړه او په بوتانو یې راکېښوي چې تاسو څنګه زما خدایان یې چې زما زوی مړ کو یو بل به وقوف ولاړو هغه کې خیال کړی دی چې هلکه دا ټول خو یې مړ کړه دا یو خدای پاتې دی که دایم رانه مړ کو زه به بې خدای پاتې شم نو ورمنډه کړې ده هغه بوتې په اوږه کړې ده او منډې کړي دو ورپسې منډې کړي چې ورګه دا یو دی رانه بچ ولې کو هسې نه چې زما زوی ده وجلی سړی په یو کلي ته ننوت ا د کلي خلق راووته ورته وی چې هلکه دا تا پسې خو کوتک په لاس سړی را روان دی ښه چې خدای ته اخلاص کړي ورته وی دي دنه زه خدای نیم خلاص کړی خدای ما د دنه را خلاص کړو دو وجلو نو ما ته خدای را خلاص کو